دیارلسمه سپاره شپاړسم رکوع سوره ابراهیم څلورم رکوع. دیارلسمه سپاره شپاړسم رکوع سوره ابراهیم څلورم رکوع. بسم الله الرحمن الرحیم. وقال الشیطان لما قضی الامر، شیطان به وایي څه وخت چې فیصله وشي، ان الله وعدکم وعد الحق، بېشکه الله تاسو سره د حق وعده فرمایلې وه، ووعدتم فاخلفتکم، هغه چې تاسو سره وعده کړې وه تاسو د هغې خلاف وکړو چې الله سره تاسو کومه وعده کړې وه. وما کان لی علیکم من سلطان، ما خو په تاسو باندې کابو نو الا ان دعوتکم، بغیر ما به تاسو رابلی، فاستجبتم لی، بیا به تاسو ما خواته په منډه راغئ، ما خبر به مو ومنله. فلا تلومونې، په ما الزام ته راشي مه کوئ، ولومو انفسکم، خپل ځان باندې الزام لګئ، ما انا بمصرخکم، زه نه یم تاسو فریاد اوریدونکی، وما انتم بمصرخی، او تاسو زما فریاد ته نه رارسئ، انی کفرت بما اشرکتمونی، هغه چې تاسو نه مخکې ما شرک کړی من قبلو دې نه مخکې، ان الظالمین، بېشکه ظالمان چې دي لهم دوی دپاره عذاب علیم، دردوال عذاب دی. و ادخل الذین آمنو، داخل به کړلی شي خلک چې ایمان ول دي، وعملو صالحات، نیک کارونه وکړو، جناتین باغونو ته، تجري من تحتها الانهارو، چې دې لاندې نهرونه بهیږي، خالدین فیها، همیشه همیشه به دوی په دې کې اوسي، باذن ربهم، د خپل رب په حکم سره، تحیتهم فیها سلام، ملاقات په وخت باندې دوی اکرام به سلام سره وي. الم تر کیف ضرب الله مثلا، تاسو ګورئ نه الله څنګه مثال بیان فرمایي، کلمت طیبه، د یوې پاکیزه خبرې، کشجرت طیبه، لکه یو پاکیزه ونه، اصلها ثابتون چې د دې زیلې قایم وي، وفرها فی السما، او د دې څانګې په اسمان کې وي، تؤتي اکلها کل حین، هر وخت دی میوه راوړي، باذن ربها، د خپل رب په حکم سره. ویضرب الله الامثال للناس، الله مثالونه بیان فرمای خلقو ته، لعلهم یتذکرون، لپاره دې چې دوی پوه شي. ومثل کلمة خبیثه، مثال د گند خبرې، که شجرت خبیثه، مثال د یوې خاونې، تست من فوق الارض، چې دی د ځمکې له پاسه کټ کړلی شوي، ما لها من قرار، هغه ونه چې دی لره په ځمکې جمعونه شته. یثبت الله الذین آمنو، الله ثابت په ساتي ایمان وال، بالقول ثابت، په کلمې سره، فی الحیات الدنیا، دنیا ژوند کې، وفي الاخره، او په آخرت کې. ویضل الله الظالمین، الله به گمراه کی ظالمان. ویفعل الله ما یشاء، الله چې څه خوښه شي دی هغه کوي.